الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عزیزانو، زمنګ د درس عنوان دی د مغرب مشهور چغو ناره ده چې انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. لوی مذهب انسانیت دی او انسان پرستی ده او ازادي ده او مساوات. دا خبرې چې کیږي د دې بنیاد په څه باندې قائم دی. د الله په فضل او په توفیق سره موږ دا جواب تاسو ته درکو. خو تاسو نه دا یو هیله او تمنا لرو چې تاسو دا درسونه مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم دا معلومات ورسیږي. د جدید مغربي فلسفي بنیاد او اساس دا هیومنزم دی. هیومنزم دا بنیاد دی. څومره جدید فلسفي او افکار او نظریات او اصطلاحات چې ایجاد شوي ټول نه وروسته دا د هیومنزم. هیومنزم معنا انسان پرستی، دا بنیاد دی. انسان پرستی او دا یو داسې نظریه حیات دی چې د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یو هستی ده او هغه انسان په خپل باندې دی. هیومنزم انسان د خدای جل جلاله په مقام باندې دا مقرر کړی دی. هیومنزم یو مذهب دی په کوم کې چې د انسان پرستش کیږي. دی وایي کنه انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی، نه دا انسان په خپل د خیر او شر مالک دی. انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. د هیومنزم دا مستقل ضابطه حیات ده چې په خپل ځان باندې ایمان راوړل دي. په هیومنزم کې د انسان د پرستش طریقه هغه نه ده کوم چې د الله رب العزت د عبادت کیږي، بلکې هیومنزم مطابق هر انسان خپل ځان دننه یو خدای دی. د دوی یو فلسفي وایي، د دې یو مشهور فلسفي تیر شوی دی، هغه وایي چې اصل انسان خو په 19مه صدۍ کې پیدا شو. څه مطلب؟ دوی وایي مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي هغوی د کوم بالادست قوت پابندي کوله. لکه څومره د 19مې صدۍ نه مخکې چې څومره انسانان تیر شوي دي نو دوی د څه نظریه قایلو. خو لیکن اوس چې کوم دا انسانان پیدا کېږي جدید، دا د یو ما ورای ما بعد طبیعت څیزونه یا دغه شانته کې خالق منل، دا اوس دوی نه مني. نو دوی وایي په 19مه صدۍ کې اصل انسان پیدا شو چې دې د خپل ځان پته ولګېده چې زه خود مختار یم په دنیا کې او زما د پاسه بل بالادست قوت نشته دی. دا د هیومنزم د فلسفې هغه خلاصه ده. د هیومنزم دا تصور د اسلام سره سراسر متصادم دی، بلکې دا نظریه منل شرک دی او کفر دی. ځکه د اسلام په نظر کې انسان عبدالله دی، یعنی دا د الله بنده دی او د دې مملوک دی او د دې مخلوق دی. موږ د الله مملوک یو، الله زموږ خالق دی، موږ یې مخلوق یو او موږ باندې د الله رب العزت اطاعت دا فرض او واجب دی او موږ مکلف یو په دې باندې چې موږ به د الله احکامات بنو. اسلام خدا وایي چې ته د خپل ځان په باره کې هم اختیار نه لري، ځکه ته خپل ژوند نشي ختمولی. نو نن سبا چې کوم د الفاظ دي چې دا انسانیت دی او انسان پرستی ده، ارزو انسان، به حیثیت انسان، انساني حقوق، دا د الفاظ د هیومنزم د انسان د پاره استعمالوي کوم چې دا مستقل خدای ګڼي. نعوذ بالله. دوی داسې الفاظ استعمالوي د ټولو نه مخکې انسان د ټول انسانان برابر دي. دوی داسې الفاظ استعمالوي انسان د ټول انسانان برابر دي، انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. داسې جملې په اصل کې د هیومنزم د فلسفې نتایج دي. هیومنزم انسان ته به حیثیت انسان ګوري بغیر د تعارف نه، او اسلام داسې نه کوي. هیومنزم انسان ته به حیثیت د انسان ګوري بغیر د تعارف نه، اسلام داسې نه کوي. اسلام چې دی انسان مجرد انسان په ځای باندې نه ګوري، بلکې د نظریه او د افکارو په بنیاد باندې د مؤمن او د کافر او د منافق فرق کوي.
اسلام انسان د افکارو نه آزاد نه تصور کوي او دا خبره د عقل سره هم صحیح ده چې مجرد انسان هم د کوم فکر خاون وي چې انسان به بالکل سوچ فکر نه کوي بس ژوند ته رواج سکیږي هغه بکیږي لکه جدید چې څومره فلسفي دي فریډم شو دا شانته کې نور فلسفي دي دوی وایي چې بس خپل ژوند ته رواو بس چې سدي خوخ یا کوا چې سدي نه وي خوخه هغه مکو دا خبره د دوی غلطه ده دا چې انسان دا به مسیا انسان وي چې دا د سوچ او د فکر خاون نه وي انسان به حیثیت انسان په دنیا کې نشته دی هر څوک چې دا د نظریه قائل دی انسان چې وی هغه به موږ ته د افکار او نظریه والا په نظر راځي اکثر خلک د دې فلسفې نه واقف وي نو وايي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی نو آیا انسان د خپل افکارو نه جدا وجود لري چې کله داسې الفاظ واوري نو تاسو په ذهن کې به د هیومنزم هغه فلسفه راځي چې دا د مغرب فلسفه ده دغه شانته کې دې سره د مغرب دویمه فلسفه او اصطلاح چې دغه د فریډم ده دا دویمه اصطلاح د مغربي تصور د فریډم معنا چې د ازادي په جدید مغربي فکر کې د دې څه مطلب دی نو د مغربي فکر او فلسفه کې د ازادۍ معنا ده چې هر انسان د خپل خیر او د شر د صحیح او د غلط معیار معلومولو حقدار دی او اصلي آزاد انسان د مغرب په نسبت هغه دی کوم چې خپل مقرر شوی اقدار او پیمانه په خپل کې نه په خپل خو عمل کوي چې خوخه وي او د هغه مطابق زندگی تیروي کوم مذهب چې کوم حکومت کوم معاشره د خپل اختیار نه دا نشي منې کوله دا وایي دا انسان آزاد دی دوی چې دا نعوذ بالله د نبی علیہ السلام په شان کې بی ادبی کوي نو دوی هغه حکومت سرپرستی کوي او بس دا د ازادي رائے ده هر سړی ته ځکه دا جمهوریت دی او جمهوریت کې هر سړی ته ازادي درای ده نو دوی وایي دا انسان آزاد پیدا شوی دی حالانکه تاسو سوچو کې اسلام د دې سره یو اکثر متصادم دی دوی وایي څنګه چې ژوند تیرې هغه شان تیروا کوم مذهب یا کوم حکومت تماشره کې ستاسو اختیار نشي چې تامن کی انسان چې څخه غني هغه خدي او چې سبد غني هغه بد دي دا د دوی قول دی انسان د خیر او د شر خالق دی دوی وایي د خارج نه په د باندې خیر او شر ملل نشته دی د مغرب اساس او بنیاد چې په کم افکار او تصورات باندې په دوی کې ازادي د ټول نه هم تصور دی او دا د هیومنزم نتیجه ده د جدید دنیا د ازادۍ د شي د تصور د ازادۍ د قائل دي نو هغه درې چیزونه دي چې د مغربي فکر فلسفي تپ د ایمان درجه پکې لري اول ازادي د دویم مساوات دی او دریم ترقی ده نو اول خو موږ د دې خبره وضاحت وکړو چې دا انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی دا الفاظ د هیومنزم د فلسفې په بنیاد دي او دې سره د نور فلسفي چې دي لګول ازادي د دویم مساوات دی او دریم ترقی ده نو په دې درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي کپه کوم عمل سره په دې ازادي یا مساوات او ترقی کې زیاتواله کیږي هغه اختیاروي که هغه د نور قومونو په نسبت جرم ولي نه وي د دې اصول د پاره دوی یو علمگیر قانون جوړ کړی دی کوم ته چې دوی د انساني حقوقو نوم ورکړی دی په دې قانون باندې ټول ممبر ممالکو د ذمہواری وي او د دې نتیجه سره د انفرادي ازادي او د اجتماعي ازادي بیا د ازادي په دوه قسمه ده یو انفرادي ازادي ده یو اجتماعي ازادي ده نو ان شاء الله دا په بل درس کې تاسو ته وضاحت وکړو خو دوی چې دا کوم الفاظ استعمالي دا د هیومنزم د فلسفې په بنیاد باندې استعمالي موږ ان شاء الله په دې کتاب کې د هیومنزم د فلسفې سره نکات بیان کړی تاسو ته اول تصور دوی د هیومنزم چې د ما بعد طبيعت یا په ساده الفاظو کې دا څه ویل چې دا چیز باندې یقین کول چې پای هر قسم ما فوق الفطرت موجودات مثلا الله رب العزت فرشتي جنت جهنم وغیرہ دوی دا فرضي قصې او کہانی ده دا تمام موجودات او دا ټول کائنات مستقل بذات د ماده او د انرژي د باهمي اشتراک او د تعامل نه پیدا کیږي د دې نرسته کوم نه ذهن سره او نه الله رب العزت شدا د هیومنزم د فلسفي هغه بنیادی نکات دي دغه شانته کې د هیومنزم انحصار او مدار د ساينسي علوم او قوانینو باندې دي د هیومنزم مطابق موږ انسانان په دې مادي کائناتو کې چې کوم موږ اوسېږو دوی وايي انسان خاص ارتقا د وجه نه جوړ شوی دی دوی سوي انسان د ارتقا د وجه نه جوړ شو دا اول څه شو دا ماده او بیا غن رسته د انسان په مزه جوړي په دې داس انسان حالانکه دې باندې موږ اعتراضات کړی دي
هغه اعتراضات او جوابات وی سره نشته موږ وایو ماده چې دا دوی وایي چې انسان د ماده نه پیدا شوی دی او حالکه د دوی نه دا اعتراض په دې باندې منکو دا سوال ته منکړل دي چې فلسفه قدیم دی او که جدید دی دوی دوانه په دې متفق دي دوانه ډلې جدید او قدیم دوانه چې ماده کې نه علم شته نه پکې شعور شته نه پکې حیات شته دی او په کائنات کې دا درې وانه په کائنات د عالمو کې دا درې وانه موجود دي اوس د لازم مثال بیانوم په ژوندو سيزونو کې حیات موجود دی په انسان کې علم او شعور موجود دی او په حیواناتو کې شعور موجود دی بلکې اوس خو جدید ساينس دا وایي چې په نباتاتو کې هم شعور موجود دی نو دا څنګه ممکن ده چې دا سيزونه د ماده نه پیدا شوي وي په کوم کې چې نه حیات شته دی او نه پکې شعور شته دی نه پکې علم شته دی ولی ماده د درې وړو سيزونو خالی ده دا یو سوال دا ذهن نه دوباره بیا بیانوم تاسو ته ملحدین او کم چې دا جدید مغربي فلسفه او ساينسدانان دي دوی وی چې 1928 کې ایډن هیبل بنوم باندې او ساينسدان تیر شوی امریکایي هغه د دوربین په ذریعہ معلوماتو کو چې د دنیا د ماده نه پیدا شول یو انفجار عظیم شو دماکه وشو بیگ بینګ ورته وی هغه په وجه د دنیا وجود تراله ماده نه وجود ته پیدا شوی د الله نه دی پیدا کړی نو موږ ورته وایو چې یار دا غوتاسو موږ سره باندې تاسو مشرانو منل قدیم او جدید باندې منه چې ماده کې نه علم شته نه پکې شعور شته او نه پکې حیات ژوند شته دي او په کائنات د عالم کې خدا درې وړه موجود دي مثال بیانو درته لکه په ژوندو سيزونو کې حیات موجود دي دا څومره سيزونه موږ له ژوند ښکاری کنه په دې کې ژوند موجود دی بالکل پکې موجود دی خو په ماده کې ژوند نشته د دې سوال جواب پکار دی چې دا و کې ساينسدانان او په انسان کې علم او شعور دواړه موجود دي الحمدلله دا چې کوم ساينسدانان دوی د ایجادات کې خو دوی سره علم دی کنه موږ سره الحمدلله د قران د حدیث علم دی کنه او شعور هم موږ شته کنه خو بدم پیژنه او عقل هم الله موږ ترا کړي په ماده کې خو نه عقل شته نه پکې شعور شته سم پکې نشته او په حیواناتو کې شعور موجود دی ځکه حیوانات هم شعور لري بلکې جدید ساينس خدا وایي چې په نباتاتو کې هم شعور موجود دی اوس خو ساينس دا ویل چې په نباتاتو کې او ساينس خو ذریعہ د علم ده تاسو خدای خو نه دی نعوذ بالله چې تاسو د رب جوړ کړی دی ساينس تاسو ته ثابت کړل چې په نباتاتو کې هم شعور شته نو دا څنګه ممکنه ده چې په کم سیس کې چې ماده ده هغه نه دا پیدا شوی په کې حیات نشته شعور پکې نشته علم پکې نشته دا سيزونه ته پیدا شوی دي نو زمنګ د درس عنوان او خلاصه دا و چې انسانیت د ټول نلوي مذهب دی دا د مغرب د هیومنزم د فلسفي بنیاد دی او بیا د دوی نور فلسفي هم دي چې هغه موږ د دې خبرې وضاحت وکړو نو دا درس ووري او مخکې شیر کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین